بالکل نن سبوی مو چې کله سوشل میډیا کتله نو یو ویډیو مخې له راغله د ګلمان ډاکټر صاحب چې اوس د مو سره په څنګ کې ناست دی و د تیرا د مرکزي بوغ صدر شرافګل ورور چې دا ولته د تاجر یونین صدر دی دغه دا ګیله کوله چې یاره لکه مونږ خو یې چانه پټ خلک نه یو د تیرو د متاثرینو اواز اوچتوو د تیرو د متاثرینو په تحریک کې نوست یو نو د دغه کورونه خلکو له معلوم دي یو سړی چې ولته د تاجر برادري صدر جوړیږي نو دغه یو غټ ثبوت دا چې دا د هغه علاقې باشنده د هغه علاقې اوسېدونکی دی خو بیا داسې خلک هم شته دی چې د دغه ګوره بایومټریک شوی دی و بیا په خیبر هاوس کې چې کومه د سکروټني په نوم ته کم ټیم نوست دی د شرافګن صدر صاحب نماینده نه وخت کېدو د ډاکټر ګلمان صاحب د ټولې فیملي نه مې ته نه وخت کېږي نو لکه دا د کرپشن یو غټ مثال دی بل طرف له مو خپل وضاحت وکړلو چې د مو بایومټریک په کومه طریقه شوی و مولا 2,40,000 روپۍ چې کومې میلو شولې خطه تر دا پورې چې د مو 2,40,000 روپۍ د پوره د نه ورکولو د پوره د الوکې یو ذمہوار نماینده ایم پی ای هغه خپل یو کوشش کړی و چې عبدالرزاق له دا روپۍ میلو نشي خو الله تعالی موږ له کوم یو بیرو کړله او هغه چې کوم یو مثال هم پیش کولو د تیرو د ظلم او د جبر چې تیرو د عوامو سره کم روان دی په هغې کې کم یو شو تاسې ټولو وکتله نو دا یو غټ مثال دی نن چې مو سره په څنګ کې نوست دي غریبان چې کوم دي د دغو د هغه نه کېږي د پولیو په وجه باندې د ډبل پاتې په وجه باندې خو دا ضرور نه ده چې دا کوي نه دا صرف د کرپشن ذریعه ده دا خلک بیا ګرځي در په دې کې چې یاره دا به د کم ځای نه وشي نو کم ځای د کولو والا خلکو له بیا معلوم دی چې هغه 1,000 روپۍ څوک په 2,40,000 کې اخلي بیا داسې ظلمونه هم کې وتی چې 1,00,000 روپۍ ډیمانډ ټنګ کوي په 2,40,000 کې 1,00,000 روپۍ ډیمانډ ټنګ کوي خو آیا دا به بیا تاسو په خبره پیژنو چې دا یو عام سړی کولی شي چې هغه حکومتي نمایندان وي یا د نمایندګانو ذمہوار خلک نه وي خو هغه خلک چې تاسو له لږ وضاحت وکړم چې هغه په رجسټریشن سنټرو باندې ناست وو هغو د ځینې انتظامیې نه اختیارات اخیستي وو بندلې کروڑونه روپۍ مخې له ایښې وې او په غیر قانوني طریقه باندې په غیر رسمي طریقه باندې به د ګوډ یله کرایې ورکولې چې په هغه کې کروڑونه روپۍ کرپشن وشو نن هغه خلکو باندې ولې دي په 2,40,000 روپو کې د خلکو نه ډیمانډونه کوي د خلکو نه باقاعده پیسې اخلي